سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمندو کتونکو نصر الله خټک یم ستاسو په درانه خدمت کې ستاسو د خپل چینل تنګي نیوز څخه حاضر شوم. قدرمندو کتونکو دې وخت کې موجود یم د تحصیل تنګي علاقه کڼېور دی. دلته راسره مجاهد حسین هم موجود دی او دغه مجاهد حسین چې دی نو هغه د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لري او د هغوی یو ځوان رهنما دی. ده سره مې خبره کوله مجاهد شاه سره زه لګیا وم او په دغې ورسره ما خبرې کولې چې ته قومي وطن پارټي ولې خوښې څه وجه ده؟ مجاهد حسین به یې دا راته ووایه چې دا قومي وطن پارټۍ سره ته تعلق لرې، ځوان یې، نوجوان یې او خپل ټایم چې دی دې وخت کې قومي وطن پارټۍ له ورکې څه وجه ده؟ نصر الله بھیا خو زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له خپل ټیم راکړو. بله خبره دا ده چې قومي وطن پارټۍ خو زه ځکه ریپرزینټ کوم چې هغوی په 400 کې په تنګي کې ترقیاتي کارونه ډېر زیات کړي دي. کو تاسو بجلی وګورئ، سړک وګورئ، ګیس وګورئ، پلونه وګورئ، داسې نور نوکرین وګورئ، نو دا بل چا نه دي کړي. خدمت کړی د دې علاقې صرف آفتاب احمد خان شیرپاو دی او سکندر حیات خان شیرپاو دی. خو زمونږ د مشرانو چونکې دروغ نه دي زده، نو چېرته په میډیا باندې چاته ستوري موري نه دي ښودلي چې اسمان کې مې ستوری به درته وکړم، دا به وکړم، هغه به وکړم. خو هغه زه نن د خپل عوامو ته ښیم چې خدمت موږ کړی دی او قومي وطن پارټۍ کړی دی. د دې د وجې زه آفتاب احمد خان شیرپاو سپورټ کوم او د هغه اسپه یم دي. نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی که نه، نو تاسو به څنګه خلکو ته وایئ چې دا کارونه دي او دا موږ کړي دي او دا سلسله چې ده دا به شروع کېږي نو څه به عوامو ته بیا ښایي دی نه پوهېږم. زه خو چې تاسو ته ویم زه چې په کوم ځای ولاړ یم دا کارم زما لیډر ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو کړی. د دې نه علاوه چې ته وګورې د جندي نه واله تر د 400 پورې د جندي یو سایډ ته او بل سایډ ته چې کوم سپورټینګ وال ورته وایي هغه شوی دی، دا آفتاب احمد خان شیرپاو کړی دی. دا روډ چې کوم مخامخ تاسو ته ښکاري دا آفتاب احمد خان شیرپاو کړی دی. د دې نه علاوه چې موږ تاسو ته اسپتال شوی دی، ټیکنیکل کالج دی، داسې غټې غټې منصوبې یا به تاسو ته موږ ښیو. اوس موږ فی الحال تاسو ته یو ورکوټۍ غونته کې منصوبه ښودله او د دې نه بعد به موږ تاسو ته بیل بیل پراجیکټ ښیو، بیل بیل به ګیس به درته ښیو، بجلي به درته ښیو، باقي د ثبوت څه به درته ښیو، د ټینډر څه به درته ښیو چې دا موږ کړي دي او د آفتاب احمد خان شیرپاو کړي دي. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو دا د مجاهد حسین دغه دعوه ده او دغه دعوه لري چې په ضلع 400 کې او بیا په خصوصي توګه په تحصیلي تنګي کې چې دی د ټولو نه زیات ترقیاتي کارونه چې دي نو هغه قومي وطن پارټۍ کړي دي. نو موږ ورته وایو چې دغه ترقیاتي کارونه چې دي نو دا به موږ ته ښایي او موږ به چې دی نو تاسو ته د تنګي نیوز په دغه کیمره باندې یو ترقیاتي کومه کار چې دی یا کومه منصوبه چې ده هغه به انشاءالله تاسو له ډېر ژر وړو. خو نن موږ یو وړوکي شان کار به ورته ووایو، خو دا ده چې د هغې نه فایده عوامو ته څومره ده. نو دا خو د مجاهد حسین خبرې وې. موږ اوس ورځو او مقامي کم خلک چې دي هغوی سره به خبرې اترې کوو چې هغوی د دې دا کومه منصوبه چې دوی یاده کړه مجاهد حسین ورو نو هغوی چې څومره مستفید دي هغه منصوبه چې ده د دې علاقې د پرمختګ او ترقۍ دپاره به څومره مفید وي. نو دلته موږ راغلو، موږ سره دلته کې دغه ملګري موجود دي، هغوی له ورځو چې هغوی په دې اړه باندې څه وي. السلام علیکم مشر، خپل تعارف را سره وکړه، نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ وعلیکم السلام، زما نوم یادګل دی، د کڼېور یم او د دې د اوسېدونکي یم د کڼېور. مشره چې دا کوم ځای باندې موجود یې دې ته کوم ځای وایي او دا سړک چې دی دا کوم ځای پورې دی؟ دا کڼېور دی او دا د دې پل نه واله تر د 400 پورې د جندي کې کار شوی دی او دا دواړه طرف ته بري شوې ده او په دې دا کلي پراته دي کڼېور، شیرپاو، عمرځی، تورمځی، عثمانځی، رزړې او خاص د 400 کې د هغه چوسي پوله پورې رسېدلی دی او په دې باندې دواړو طرف ته څونه کلي چې دا سیلاب د وړو نه بچ شو، کلي چې دی نو بچ شو او ځمکې هم ورسره قیمتي شوې. بل د خان د شیرپاو خان دا منصوبه ده چې په دې به دواړو طرف ته روډ تېرېږي او دا به د دې کلو لپاره یو رنګ روډ وي. نو دوی ته به د فصلونو د ګوړو یا نور دغه شي پېښور ته منډو ته رسي نو په اسانه په نږدې به رسي. نو په دې سره شته او عوامو ته هم د کلو او هم د ځمکو غټه پیدا وشوه. نصر الله خټک صاحب، زما نوم داود دی، د دې وی سی کڼېور چې کوم دی سابقه ناظم او موجوده چیرمین یم. د آفتاب احمد خان شیرپاو د هغه د فرزند سکندر حیات خان شیرپاو چې څومره منصوبې دي هغه منصوبې خو جدا جدا چې کوم دی د هغې یو اهمیت دی. خو مونږ چونکې موجوده دې ځای کې ولاړ یو نو په دې د دې منصوبې متعلق به چې کوم دی خبره کوو. څنګه چې
مونږ د یخي طرف ته چې کوم دی دا برج جوړ شوی دا پل چې کوم دی جوړ کړی شوي دي دا د سکندر حیات خان شیرپو چې کوم دی نو د هغه خدمات دي کله چې هغه د ایریګیشن منسټر و په کم از کم 15-14 کې نو په هغه وخت کې چې کوم دی دا د هغوی په دغه چې کوم دی منظور شوي وي او دا جوړ کړی شوي دي انګوریشن چې کوم دی مخامخ هغلته تخته لګېدلې وخت دغه هم که نو هغه ډېره زیاتې کوم دی دغه شوي وي د آفتاب احمد خان شیرپو په لاسو چې کوم دی د دې افتتاح شوی وه بل زما د مشر ډېرې خشته خبرې وکړلې او حقیقت یې چې کوم دی وي دې چې کوم دا مونږ په کوم دی ولاړ یو دا لینک بلکې بایپاس دی دا د جندي پل چې کوم دی دا 2 کلي جندي پل چې کوم یادېږي د هغې ځای نه دا شروع شوی دی دا بري باوت سایډ ته چې کوم دی دواړه شوي دي د جندي او د هغې کوم سوچ چې کوم ډېر ښکلی سوچ و چې په دې باندې به مونږ د هغې ځای نه یعنې د 2 کلي جندي پل نه د هغې نه 400 پورې په دې باندې چې کوم دی باوت سایډ ته چې کوم دی روډونه جوړو څنګه چې زمونږ د تنګي د نیر سره چې کوم دی روډ چې کوم دی دغه شوی دی نو د دې خو لومبۍ غټه فایده چې کوم دی به دا وي چې د دې جندي چې دپاره کوم میټیریل یوز کیږي نو د ټرالو په تر باندې یا چې کوم دی د ټرکونو په تر باندې چې کوم دی د جندي ته د دې کنارو ته چې کوم دی هغه میټیریل نه رسېدل نو لومبۍ به دا فایده شوه چې مثال هغه میټیریل به چې کوم دی د یعنې 400 پورې چې ځای نو دا رسي دې نه علاوه زموږ د مشر هم خبرې وکړلې چې یاره اګریکلچر ایریا چې کوم دا هغې ته په دې کې ډېره غټه فایده چې کوم دی دا ورسېدله چې ابد شوه د سیلاب براغې د هغې ابد چې کوم دی بچ شوله د مونډې ډیم چې کوم دی دا څه ټایم کې څه واقعه پېښېدی شي یعنې هغه مقصد خدا نه خواسته هغه چې کوم دی که چېرته اوښلېږي نو دا د چې هغې به غټ نقصان وي د هغه نقصان چې کوم دی د هغې د بچ کېدو دپاره هم چې کوم دی دا یو غټه فایده ده د سیلاب د بچ کېدو نه چې کوم دی دا ډېره غټه فایده ده بله پکې دا خبره ده چې کومې ځمکې وي نو هغه زرعي ځمکې چې کوم دی هغه کمرشل ځمکه ته لاړلې یعنې مقصد مې د وینا دا چې قیمتي شولې اوس په هغې کې چې کوم دی خلک کورونه جوړوي پخوا به خلک یېرېدل اوس راغلي دي د دې جندي د بری څنګ په څنګ چې کوم دی کورونه چې کوم دی جوړ کېږي که بیا زمونږ د کیمرامین ستاسو د کیمرامین ملګري چې کوم دی دې خوا ته لږ دغه وکړو نو ښکاره دا یو مثال دی چې بری سره خوا کې چې کوم دی مقصد دا کور جوړ کړی شوی دی دې نه علاوه به موږ دا ووایو چې په زرګونو بلکې په لکونو خلک چې کوم په دې پراته دي نو هغوی ته دا فایده شوه چې که چېرې بالفرض دا روډ انشاءالله که خیري جوړ به شي زر تر زره به جوړ شي نو چې کوم د تنګي نه 400 پورې ځي هغې که ګنټه اخلي نو دې باندې به چې کوم دی تقریبا 20 منټ 25 منټ چې کوم دی د 400 پورې چې کوم دی اخلي نو دا یو غټه فایده شوه بل دې خوا د میرو خلک دي چې هغوی به رووتل دې روډ ته به رووتل نو په هغې باندې به ډېر لوی ټایم چې کوم دی لګېده کم از کم د میرې نه به هغوی راتلل ګنټه نیمه ګنټه به روډ ته رووتل بیا به 400 ته تلل داسې به پېښور ته تلل نو دا روډ چې جوړ شي نو منټ چې کوم دی 2 منټه به د کور نه روځي او په هغې باندې به چې کوم دی 400 ته چې کوم دی ځي مهرباني ډېره مننه عزتمن شیخ قدرمندو کتونکو دا صرف نن چې په کڼېور پل سره چې کوم لینک روډ دی او دغه کوم د دریای جندي په غاړه باندې چې کوم قومي وطن پارټۍ د طرف نه چې کوم یو منصوبه شروع کړی شوې وه نو هغې باندې ډېر کار شوی دی او لږ پاتې دی په هر حال یو منصوبه وه یو سوچ و کله چې سکندر حیات خان شیرپو د ایریګیشن سینیر منسټر نو هغوی دا سوچ کړی و څنګه چې داود به یې وویل چې د جندي نه واخله تر 400 چوتي پوله پورې باندې به دواړه روډو ته د دریای جندي نه دواړو سایډو ته دغه سړکونه ځي او د دغې سړکونو فایدې چې دی نو ټولې تاسو ته داود به یې وویل د سوچ خبرې د منصوبې خبرې چې آیا زه یو منصوبه شروع کومه د هغې نه شاته به څومره خلک چې دی نو فیسیلیټیټ کېږي څومره خلکو ته به فایدې میلاویږي د هغې نه به چې دی نو علاقه څومره ترقي کوي پرمختګ به کوي نو همدغه وجه ده مجاهد حسین چې کوم خبره موږ ته وکړه چې زه به تاسو ته یوه منصوبه ښیم نو هغه به تاسو ته موږ دغه یو منصوبه ښایو چې د قومي وطن پارټۍ چې دی نو کوم سیاست کړی دی هغه د علاقې په ګټه باندې څومره تمامیږي اوس نه زه د خپل کیمرامین شهید الله خټک سره اجازه تلم تر بل پروګرامه پورې چېرته چې خوشحال آباد او بریالي اوسئ